الحمدلله سحر جادو کالا جادو جنات د دې علاج معالجه خپ ذمواري کوم او خپ په شوق یې کومه الحمدلله چې چا باندې میرګي د چا بچی نه کیږي د چا په خپل منځ کې بې اتفاقي او شریعت ته درست خبره هغه علاج معالجه کو الحمدلله د خپ شوق خپ ذوق کوم زما د ګردو کې کاڼې وو نه یې ما ایسرې ټسټونه کړي ما ته مولانا صاحب چا وخوړ زه مولانا صاحب له رالم نو د مولانا صاحب یو دم سره ښه شوم نه یې مې کاڼه چې کوم دی هغه تش ودسماتې کې لاړم بیا چې لاړم ټسټونه الټراساونډ وټراساونډ مې وکړو کاڼې اوس ختم شوې زه نورو خلکو ته هم دا پیغام ورکوم چې د چا د کاڼې مسلې د زړه وي یا د نور څه مسلې هغوی دې دلته راشي نو کار به ډاکټرانو خو ورته ویلي وو چې ایسې به مهربانه 1300 جراثیم دي حساب کې که نه او الحمدلله تاسو د دم د وس راوړې تاسو چې کوم کار کردار وکړو نو هغه نه خو اوس بیخي موږ مطمئن وو ډېره ډېره سلسله د نقاش وه ماشاءالله دا اوس ټیک ټاک دی ماشاءالله وګرځي خپل سبق دسي او الله رحم کرم دی په یو کور کې پلار او زوی ورانی رور او رور ورانی په دغه هکله چې یاره اتفاق جوړ شي سره داسې څه دم یا داسې تعویض سختونه تصور کوئ اکثریت دا مسایل راځي کور کې وایي پلار مې تنګ دی ورور سره وران یم او ښځې سره وران یم نو هغوی د شریعت په رڼا کې بیا د اتفاق او د اتحاد دپاره الحمدلله دا شی کوو بچو په هکله تاسو چې کوم علاج کوئ انشاءالله امید لره به چې چاته مې علاج کړی د څوک داسې دي چې هغې بچي مطلب لیدلي وي او ښه وي الحمدلله دا کیسې روانې دي کیږي او ډېر زیات شوي دي ماشاءالله دا کیسې الحمدلله په دې باندې د الله نه ډېر راضي یم دا هغه اجازه م راسره شته چې چا بچي نه وي الله جل جلاله بچي ورکوي چا چې ښځې لوڼی الله جل جلاله نارینه اولاد ورکول ول هغه ذات دی او موږ پکې بس بانه شو موږ عاجزان یو بس الله جل جلاله نه غواړو او دا الحمدلله دا اجازه مې راخیستې دا العلماء ورثة الانبیاء صدق الله العظیم سلامونه احترامات قدرمندو جاوید افریدی ما دا مهال زه موجود یم د یو داسې مولانا صاحب سره چې د څه تعارف محتاج نه دی په سکرین مخامخ جی تاسو ته کوم مولانا صاحب ښکاري دا حضرت مولانا محمد امین الله حقانی صاحب خواله راغلی یم غوښتل مې چې د مولانا صاحب سره څه خبرې اترې وکړو قدرمندو د تیرو شپږ اتو میاشتو نه دلته کې په دغه سربند نهر کې چې کوم دغه درویش آباد کلی ورته وایي دلته کې چې ډېر خدمات کوي خلک وله راځي د لرې ځایونو نه د دیر نه دغه شان د سوات نه د شانګلې نه او دغه شان د مختلفو علاقو نه خلک راځي دم درود کوي خاص کر چې کوم څه شي کې تجربه سیوا ده د هغه تپوس به ترې هم کوو قدرمندو ویډیو در سره د الله د رضا دپاره جي ډېره زیاته شیر کوي چې ټولو خلکو ته ټولو پښتنو ته فایده ورسیږي او چې څه هم مولانا صاحب هغه په وس کې وي او څه کولی شي هغه به هم تاسو سره هغه شریک مولانا صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم سلام درته کوم ستړي مه شئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله دې عمر کې خیر او برکت واچوه جزاک الله چې تاسو مونږ ته ټیم راکړو مولانا صاحب بیسیکلی د کوم ځای دستي ژوند چېرته کوئ ما خو اومیل او مصروفیات مو څه دي زه خو په قوم باندې افریدی یم او الحمدلله دلته په پېښور کې اچینی کراس چوکۍ سره نږدې سربند نهر وړوکې غوندې کلی دی درویش آباد یا سردار ګاډی دې کې الحمدلله دلته یم او د روحاني علاج معالجې خدمت کوم مولانا صاحب تاسو علم پوره کړی دی کومې مدرسې نه فارغه یې او څومره وخت هم کېږي چې تاسو فراغت شوی الحمدلله زما فرات 2018 کې د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک نه شوی دی او د درس تدریس شعبه هم در سره او فی الحال مصروفیات مې عملیاتو کې دي مولانا صاحب دمګري خو ډېر دي الله دې نور هم ډېر کړي الحمدلله زموږ عقیده ده قرآن او حدیث په رڼا کې تاسو دم اچوئ او د قرآن نه مطلب هغه تاسو د قرآن په رڼا کې خلک دموئ مولانا صاحب دا راته ووایه ستاسو شوق ذوق دې اړخ ته څنګه راغللو چا نه داسې متاثره شوئ که نه خپل شوق هم یاره زه خپله یو بیمار کور کې لرله ډېر زیات مجبورتیا د وجې نه ما د عملیات کړي ما به عاملانو ته بوتله نو عاملانو برانه مطلب هر څه د هغوی چې کم شرایط کم شکرانه هر څه هغه واخیستل لیکن چې کور ته به راغی بیا به خراب شه بالاخره زه مجبوره شوم دې خبرې ته چې خپله عملیات وکړم ما 15-16 عاملان بوتلي هم دي بیمار مې هم راوستلی دی خو زه ډېر زیات مجبوره شوم عملیات مې د دې مجبورتیا د وجې نه وکړه بیمار مې لرله الحمدلله اوس د هغې وجې نه ما عملیات وکړو د خلکو د پریشانۍ د وجې نه نن امت مسلمه غیورو مسلمانانو ته د دې زیات تکلیف دی او خلک ډېر زیات غلط استعمالیږي
او علاج هم نه کېږي او بار بار تګ او راتګ مو شي، نو د دې زړه د درکن د وجې نه، زړه د درد د وجې نه ما د عملیات زده کړه چې یو مسلمان ته به خیر ورسو، زمونږ غوندې مظلومه مسلمان به نو دې فیلډ د دې وجې نه زه راغلی. مولانا صاحب که تاسو وګورئ ډاکټران هم په هسپتالونو کې ډېر ډاکټران خو یو نیم ډاکټر د مغزو خاص کر وي، څوک د معدو وي، څوک د بال بچ والا مثال خبره زنانه چې کوم لیدي ډاکټر وي یا نور. ستاسو ډېره تجربه په څه شي کې ده؟ لله الحمد، زه سحر، جادو، کوډو، منترو او د جناتو میرګي د دې الحمدلله لله الحمد سپیشلیسټ او د الله په فضل سره علاج معالجه ښه په د الله نه په اعتماد باندې کوم. مولانا صاحب داسې کس چې هغه باندې پیریان وي د ډېر وخت نه وي، پذابی یې راغورځوي یې یا مطلب نور تکلیف ورکوي ولا بېهوشه کوي، آیا هغه پیریان تاسو ختمولی شئ او هغه کس باندې حاضرولی هم شئ که نه؟ الحمدلله پښتو کې یو مقوله ده چې حکیم ها حکیم چې رنځ پې تیري. الحمدلله بیمار راشي جنات په حاضر کو او تر هغې پورې زه نه پرېږدم چې د بیمار تسلي نه وي شوې، بیمار ټیک شوی نه وي. لله الحمد، الله جل جلاله په 5 منټو 10 منټو کې نیمه غنټه کې هغه بیمار ته شفا ورکړي او د هغې نه بعد سپکه کړځي. ډېر بیماران موږ ته په غه کې راوړي، ګاډو کې راوړي، مکمل بېهوشي حالاتو کې، نو د الله په فضل سره هغوی له الله شفا ورکړي. ډېر زه وایم چې په 100 کې 99% داسې کیسې کېږي او الله په فضل سره 100 کې 100% الله علاج معالجه کوي. مولانا صاحب د پیریانو نه علاوه نور تاسو زیاته تجربه خاص کر لکه چا بچی نه کېږي یا د ویښتو مسله شوه، ډېر کسانو ویښته چې کوم د ویښتو مسله وي یا د دې سره د معدې بوج یا نور داسې بیماري چې هغه ناممکنه وي، نو آیا تاسو نورو کومو بیمارو کې داسې خاص تجربه چې لرئ؟ یاره الحمدلله د ریاکارۍ په نیت نه ویم، لله الحمد د الله په فضل سره په انسان کې چې څومره غټې بیماری دي، وړې بیماری ده، هرې بیماری الحمدلله وظایف ما زکات ادا کړی دی او د هغې چیلې مې ایستلې دي. الحمدلله ما کمې زیاتې ډېرې زیاتې چیلې ایستلې دي د عملیاتو. نو عبور لرم په هغه بیمارو کې مرګو بیماری وي یا ګردو تکلیف یا زلم بیماری یا نیمسیرې وي یا د تریخي کاڼې د ګردو کاڼې یا هغه حضرات چې هر وخت بدن کې مړه تبه چلیږي یا هغه حضرات چې دوايي پې اثر نه کوي، مداخلت نه کوي یا په کور کې ناچاکي بې اتفاقي کو خاون یا دغه رنګ نورې اختلافات او مسایلې الحمدلله د الله په فضل سره ښه په عبور باندې لرې کوم او ختمو مې د الله په مدد سره دا حل کېږي، الله یې حل کوي. مولانا صاحب د کومو علاقو نه خلک زیات راځي؟ یاره الحمدلله بیماران د دې نږدې پېښور نه راځي، د خیبر ایجنسۍ نه راځي، مومند ایجنسۍ نه، باجوړ، تیمرګر، اسوات، د صوابۍ نه ډېر بیماران راځي او د افغانستان والا بیماران ډېر زیات راځي او د وزیرستان همدغه علاقو بیماران راځي. څومره بیماران هم راغلي دي مطلب هغې کې ټول هم صحتیابه تللي که نه بعض یو کس پکې ټیک نه شي؟ یاره لله الحمد چې سحر جادو جنات والا بیماران وي نو په 100 کې 100% 99% الله شفا ورکړې ده او انشاءالله ورکوي. د الله نه په دې باندې ډېر زیات راضي یم الحمدلله. زه چې دا کم کار کوم هغه د زه د خپلو علماو په زیر نګرانۍ کې کوم، د خپلو اکابرو په نقش قدم روان یم. الحمدلله د شریعت خلاف یو کار نه کوم، نه مې کړی دی او نه یې کولی شم. الحمدلله ما ته هر څه پراته دي، د خپلو مشرانو اکابرو په نقش قدم روان یم. ښه مولانا صاحب ستاسو دلته کې ترتیب څنګه دی؟ څه ټیم نه څه ټیم پورې ناستې یو خاص کر څه ورځې مقررې دي یا دلته کې ستاسو لکه ټلیفون به مخکې نه کوي که نه څه ترتیب دی؟ یاره بعضې ټیم کې داسې کیسه وشي بیماران لرې نه راشي بیا موږ نه یو، نو زیارت جمعه دا زموږ چوټۍ او هفته اتوار د دې ورځو نور ورځو کې سهار د 9 بجو نه ونیسه د 5 بجو پورې حاضر خدمت یو. مولانا صاحب زیاتره داسې کسان وي چې هغې د لرو علاقو وي، هغې تاسو ځان ته وغواړي، آیا ستاسو دا ترتیب شته چې په دوره باندې تاسو چېرته لاړ شئ که نه صرف هم تاسو له راځي؟ یاره د چوټو په ورځو کې موږ خو وخت ورکوو، اکثریت داسې بیماري چې هغه کور کې مسئلې، کور کې وینه راځي، اور لګېږي یا کور کې داسې شیغې بیږي یا بیمار داسې بیماري چې کور کې شپږ اته بیماران یې که نه، نو هغوی ته بیا موږ د چوټې په ورځ د دورې موقع ورکوو. ډېره مننه قدرمندو پروګرام نه سیوا کېږي، سوالات مې ذهن کې نور هم دي خو چونکې مونږ عام خلک یو دا علما دي، خو دا قدرمندو داسې سوالات چې کوم تاسو واورېده دا یقینا ما هم ستاسو دپاره د مولانا صاحب د خولې نه راویسته، بخښنه غواړم مولانا صاحب. قدرمندو ویډیو در سره د الله د رضا دپاره چې ډېره زیاته شیر کړئ. علاج معالجه جی په هسپتال کې ډاکټر نه بالکل سنت طریقه ده،
خو که د چا څه قسم داسې مسله وي لکه خاص کر چې مولانا صاحب څنګه تاسو ته وویل چې د جناتو مسله د جادو سحر نن سبا اصلي دشمن هغه دی چې بچا باندې سحر وکړي. قدرمندو زیاتره مسالې دا زمونږ په پېښور کې یا په نورو ځایونو کې زمونږ په وطن کې په ډېرو ځایونو کې دا مسالې دي چې یو بل باندې چې کوم دا کوډه جادو کې او سحر پې وکړي د هغه جان ته خطره هم جوړه شي او دغه شان کاروبار او د هغه ژوند ټول لنډ تنګ کړي. قدرمندو د هغه جادو د روکتام دپاره د هغې کټ کولو دپاره هم داسې خلک الله پاک راویستي دي الحمدلله چې هغې بیا چې کوم د هغه علاج کولی شي. او د دې سره سره د جنات چې په چا باندې پیریاني که هغه چې کوم د ماشومان ولیني یا غټ زلمي وي یا زنانه څوک چې چا باندې هم د پیریانو دغه مسله وي او پیریان په چا باندې وي انشاءالله تاسو مولانا صاحب ته ضرور راولئ.